بسم الله الرحمن الرحیم. اول طرف راوړوي. اول ګرموز بیانو تاسو غوړې شپږم صفحه کې دي. خجی قاف چې کله راغلی قاف کې به اشاره قاعده ته یې تاسو ورسېدلې تور دلته چې ګورم الکشن صحیح شو مخکې راځي او زواد چې کله راغلی زواد کې به اشاره ضابطه ته قاب کې به اشاره قاعده ته ضاد کې به ضابطه ته قاعده او ضابطه کې څه فرق دی نو تاسو صفحه نمبر 33 راوړوي نشته ورسا الفرق بين القاعده والضابطه القاعده تجري في اكثر من باب واحد دای تعریف شو لګ بروګر امری سب قاعده چې دا د دې تعلق د غنو بابونو سره هر باب کې چلیږي او ضابطه چې دا د یو باب مثلا د تیمم کما قاعده یې نه بیغه ته ضابطه ویل کېږي صرف تیمم کې چلیږي صرف مضاربت کې چلیږي به او ضابطه ویل کېږي او کدا سي مسلې چې هغه ټولو کې چلیږي لکه مثال الشرط مقدم علی المشروط درځ کې چلیږي به ورته قاعده ویل کېږي نو عبارت معلوم کو کنه القاعده تجري في اكثر من باب واحد والضابطه تجري في باب واحد او دریم اصطلاح اصل چاته ویل کی يعمهما قاعده ته مسل ویل کیږي ضابطه ته مسل ویل کیږي نو کله کله با قاعده اصل ورته وي ضابطه به اصل ورته وي نو دا اصطلاحات دي چې ذهن کې ناستيګه خجی منګ له حاشیه کې کله فا راځي فا فائدې ته اشاره څه فائدې به ذکر کړي او کله کله به منګ له حاشیه کې ها راځي ها کې به حکایت ته اشاره وي مخکې به سره شي د بل مخته حاشیه کې به منګ کله جیم راځي نو جیم کې وسط دي فقه کوم کتابونه دي زینه به کې د قدري شروحات دي دغه علامات بیانې نو جیم کله راځي الجوهره النيره مشهور شرح د قدري هغه ته به کې اشاره فتح الله المعين فقه کتاب ده او فاتح القدري او عين کې بعيني رمز الحقائق مرتوي او تو کې وتوي د فقه کتابونه دي ها کې هدايت او میم سین چراغلي مستخلص الحقائق لام کې بلوباب دام د قدري شرح ده او بحر کې بحر الرائق تاسو به پیژنې او در کې الدر المختار رضی مختصر سفر واړوي ورسي ترجمه المؤلف رحمه الله د امام قدري رحمه الله ترجمه ذکر کړي د نتاسو ویږي صرف عبارت وما اسمه ونسبه هو ابو الحسين احمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القدري البغدادي واسم مساله دار چې قدوري ورتوري وي وقد اشتهر بلقب القدوري دو وجه ولا بیان کړی دي یا خو نسبت د قدور ته نو قدور بغداد کی وقريه ده قريبه من بغداد ته نږدې او یا یو محله د بغداد کې نو بس علاقه ته نسبت د زکه ته قدوري وي او دویمه وجه و اما نسبه لبي القدوري قدور کې د قدر جمع شي کټوي ته چويلې کیږي دیګ نو دا به جوړول یا به خرڅول د خپل یا به نیکونو دا کار کولو د دې پوجو ته قدوري وي عام طور فقهای کرام چې تاسو وګورئ مخکینی علما آیات کې مکمل هغه به یو کسب تخپل نسبت کو حلوایی وغیرہ دې کې دې ته اشاره هم د چې کسب باندې اشاره مرم نه دی پکارغه عبد الله جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ تاسو بینم اوریدلی بخاری شریف کې بار راځي خاص کر یو واقعا او خجدان سروانه کړي و یو لسپری علامه یې وی عمدة القاری کې یو حدیث یو لسپری تقریبا ذکر شوی امام بخاری په بار باب تړلې دي
ذهن کې دې کنه نبی له سم چو هو ولا تیز شولا شرط مسله کې اکثر ذکر کوي د باوسونو له نالونه وال مخانو نال سیده خپوته ولا شي وي الان کېدل د خلک ډیر بد غني غریب سړی خپلار یهود کې شهید شوی فست رب الکعبه قصه کزین کې می ادم فضل عمل کې دوه صحابه واقع چي دا انا خويند ورته پاتې وي د بخاری کې حدیث کې ورسشته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو بیرو سستریمي شو کړه لاسي زګو دا ځکه کلک شو او ورله چپ کړه خپل کړه او ته ول پالا قسم اور به کلم ونسیزي دا ځای حلال کسب کی کم تکاوټي هغه الله اجر ور کوي نو به دي داغه نه کدل چې کار به سکولو کار به چرته او فخر سره به یادولو خجی مخکې راځي میلاد او وفات 362 هجری کې پیدا شوه او به یوم الاحد الخامس من رجب وفات شلو او څوک یې نصف رجب 428 هجری وا شپږ شپې تکاله عمر یو کوم ورځ چې وفات شو په ما ورځ باندې درب ابي خلف مات فيه في داره بدرب ابي خلف ما ورځ کې دفنم شو او ذریته ته راشي نو الله پاک د ډیر شاګردان ورکړیو ښه شاګردان په حکم د رزق کې علما فرمایي نو په هغه کې سمع الحديث ها الله پاک ولې مزيو او شاګردان سره روان دي خبر زمانو بچو شروع ده کنه نو زیو محمد ابو بکر نومیو او به پزوانی کې وفات شوی وها د قدری هم د دې لپاره لیکلی و مرتب کړی و شيوخ نو علماء د پورا استادان نه دي را نقل کړي البته کوم مشهور دي نو هغه ذکر کړي لکه ابو الحسين عبید الله ابن محمد ابن احمد ابن احوي ابن العوام ابن حوشب الشيباني دا دي او دغشان ابو بکر محمد ابن علي ابن سويد المؤدب او دریم ابو عبد الله محمد ابن يحيى ابن مهدي الجرجاني الحنفي شاګردانو کې دغه حساب د ډیر شاګردان دي علماء په کې څه ذکر کړي لکه یو باغی کې خطیب بغدادي دی مشهور عالم دی تاسو به نو موریدلی دویم ابو النصر احمد ابن محمد البغدادي او دریم عبد الرحمن ابن محمد السرخسي او څلورم ابو القاسم عبد الواحد ابن علي ابن برهان العكبري او پنځم ابو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسين بن عبد الملك الدامغاني الكبير شو پنځم شو کنه شپږم نمبر ابو الحارث وم نمبر المفضل او به علمي مقام ول ذکر کړی دی على انه كان شيخ الحنفيه ورئيسا لهم في زمانه دا حناف شیخ په خپل زمانه کې مشر حافظ ابن کثیر رحم الله البدايه والنهايه کې د تذکرہ کړی دا او دا سې کړي کان اماما بارعا عالما وثبتا مناظرا او صاحب المختصر مبارک سے ویلی قدری مبارک الذي يحفظ قدری دا سې کتاب دی علامه ابن کثیر رحمه الله وی چې دا حفظ کیږي ځکه مونږ وی چې قدری وایو حفظ کو خیالم ده کنه دا سې کتاب دی چې حفظ کیږي نور خلق هم تذکری کړي مصنفات التجريد في مسائل الخلاف بين الحنفيه والشافعيه دا یو کتاب لیکلو او دې کې دلایل ملایل نو بس تش د حناف او شافعي اختلافي مسائل په کې ذکرو به بدی باندې شرح کړي و باقي کې به دلایل هم ذکر کړي بل کتاب شرح مختصر الکرخی د امام کرخی مختصر دغه شرح کړي دا او دریم التقریب فی مسائل الخلافیه بین الامام ابي حنیفه واصحابه امام سے و صاحبانو منس کی کوم د امام سے شاګردانو منس کی کوم اختلافي مسائل لغه ذکر کړي دغه شان بل ذکر کړي دي بل کتاب یې لیکلی تقریب الثانی هغه کې
به دلایل ذکر کړي خدای دا اول کوم کتاب چې التجرید د دې شرح نه د شوی شرح د دې بل شوی التقریب فی المسائل الخلافیه نو یو تجرید کتاب دی کې صرف د امام صاحب او د شافعي اختلافي مسائل ذکر شوی دي او بل چې التقریب دی کې د امام صاحب او د امام صاحب د شاګردان اختلافي مسائل دي او ورپسې تقریب ثانی کې سره د دلایل د ذکر کړي دي جزء فی الحديث حدیث کتاب لیکل حدیث کې ذکر کړي ادب القاضي على مذهب الامام ابي حنيفه همدغه شان مختصر القدري في فروع المذهب الحنفي هم خیر راوړي دا د څه قصې دي چې موږ د تفسیر ضرورت نه خو بهرحال عرب د پاره وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين دلته یو مهمه خبره ده به ذکر کو تاسو به کتابونه کې اوریدلی دا یو اعتراض او جواب ذکر کیږي چې احادیثو کې بسم الله متعلق بیان راغلی دی چې کل امر ذی بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اقطع همدغه شان د الحمد متعلق بیان راغلی دی نک او ابتدا چې دا بسيط شی دی شرط تعذیب توضیح ټول کتابونو شروع کې راشته دي علامه شامیم ذکر کړی کتاب الطهارت چې کله شروع کی تاسو ته کې شکتلی می نو ابتدا بسيطه ده کې بسم الله باندې شروع کړي د الحمد ولا حدیث شاته پاتې کیږي کې الحمد باندې شروع کړي بسم الله ولا حدیث شاته پاتې کیږي وس وڅکو نبی علماء د ابتدا تقسیم کړي د جواب د پاره نو ابتدا په درې قسمه نه یو حقيقي ده ذهن کې دي خبرې کنه هغه چې مقصود او غیر مقصود دواړو باندې مقدمه وي او دویمه ابتدایي اضافي ده چې بس په شا باندې مقدمه وي داسې به وایو بعضو باندې مقدمه یا بعضو باندې مؤخره او به ابتدایي عرفي ده چې عرف کې او د خلک ابتدا وي بس دا کافی ده دا خو زده شو نو بسم الله به جواب چې کوي مختلف جوابونه کوي یو دا چې بسم الله کې ابتدایي حقيقي ده مقصود غیر مقصود باندې مقدمه وي ځکه عام طور خلک بسم الله نه شروع کوي او الحمد ولکم حدیث تغي کې ابتدایي اضافي ده بس چې بعضو مقدمه بعضو مؤخره خبر ختمه او یا ابتدایي عرفي ده بس شروع کې راوړل ده چا وی دواړو کې ابتدایي اضافي ده دا خبره مو اوریدلې خو حضرت صاحب چې کنه درس ترمذی کې بده مسله رد کړي دي اصل کې علامه کشمیری رحم الله قصاص وبزین کی ترمذی په حاشیه باندې دا باز ذکر کړي دي شاشي سنم دي عرف الشذید عرف الشذی تقریبا هغه کې دي نور دې به کړي او دې رد ته وکړي دغه مقصد د باره مدار نور قصې وکړلې هغه یې ګوره احادیثو کې اختلاف الرازی تعارض چې حدیثو کې تعدد وي دوه حدیثونه یدري یو کې یو مسلې بل کې بلی اختلاف پکې راشي خلکو یې تعارض دې د فقې او د بسم الله دا کوم حدیث چې مونږ ویلو دا د الحمد یا د بسم الله دا یو حدیث دی یو حدیث کې خو تعارض نه راځي په خبره پوهیږي کنه یو حدیث دی فقط راوین چې دي څلور پنځه قسمه جوړ شوی چا یو لفظ نقل کړي بسم الله چا بل لفظ نقل کړي دي الحمد چا بل لفظ نقل کړي شهادت لفظ هم بکې دي چا بکې ذکر الله لفظ نقل کړي دي نور حدیث یو دی نګوري تعارض ال راضی چې تعدد وی په احادیثو کې دلته خو تعدد نشته حدیث یو دی نه د سره د اعتراض نشته چې بسم الله نه شروع کې الحمد پاتې کیږي الحمد نه شروع کې بسم الله پاتې کیږي چې د اعتراض نشته نو به دغه وګدو جوابونو ته ضرورت هم نشته ټول بزول دي خبر ورسېدلې اصل کې حضرت فرمایي چې لفظ د ذکر الله راغلی سیدا ده بس به د ذکر الله بسم الله تم شامل لهم ذکر الله دي الحمد تم شامل له ذکر الله دي شهادت الله تم شامل له ذکر الله دي نو هر چا په خپل الفاظو کې مخکې نقل کړي دي ها یو خبره بیا د ساتي د تقسیم چې من کو په دې ځای کې نه د اعتراض جواب نه دی صحیح کني نفس تقسیم بسم د ابتداء درې اقسام جوړول د من 10 اوران نه دي دا صحیح دي
دلته بنې ټیک نور دغه اقسام چې دي ابتدا درې اقسام جوړول صحیح دي ښه راسي خبره لکه علامه شمی ما تاسو ول کتاب الطهارت په شروع کې ذکر کړي هغه د بسم الله او د الحمد خبره نه ده کړي کتاب الطهارت نه شروع کول یا د صلات نه شروع کول دي کې به دا باس چللې دي او بعد شلو دا حدیث هغه په حدیث باندې کلام کړي دي حدیث کې استراب دي متننم دي ماننم دي سندنم دي یو راویم په کې ضعیف دي اگر چې خیری نتیجه دا ګرځولې چې کم از کم تعدد طرق په جمعني حسن درجه ته رسیدلې دي استاذین کې به کنه چې کله حدیث ضعیف کې سند متعدد شینه به حسن لغیره جوړيږي دا څه ده کنه ناراضي ورله مخکي الحمدلله رب العالمین لاندې تالی کل شوی دا هو منګه د خپل عادت موافق لاندې تاوی ازوات قافی دغه خالی بیان کوم نور قصې پر دې سره منګ چیرن لکو او ثانیم دي تاسو به رسم هو الثناء باللسان على قص التعظيم سواء تعلق بالنعمه او بغيرها وم کتلو مفهوم ادارې چې په جبه باندې د تعظیم په قصره د چا خصيفات بیانول برابر خبره ده هغه تاسو ته باندې انعام کړی یو کو نی کړي شکر چاته ویل کی فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعم سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان دا غفل ته ویل کیږي هغه فعل چې هغه چا پتا منی انعام کړي منعم چورته وي داغه د تعظیم خبر ور کوي دا سی فعل چې ته پکې داغه تعظیم کې او د دې وجنه کې چې تاسو سره انعام کړي دي او دا فعل کې په جواب باندې زړه سره او کارکانو سره فعل خود عمل نام دې کنه ساز دین کې بوي مخکې راځي نفع فائدہ ذکر کوي فرق بیانوي نو مراد د حمد چې ده محلي ورود د حمد هغه صرف او صرف جبه ده په دې اعتبار سره خاص شو جنان او ارکان سره نوي او متعلق ولی به حمد بیانې یکون النعمه وغيرها هدي کې به تعمیم دې کنه نعمت چادر باندې انعام کړی یو کنه وی حمد ولا بیانول شي او متعلق شکر چره هغه صرف نعمت وی چې نعمت به البا شکر خلک ادا کوي نو په دې اعتبار سره دا خاص شو او موردی لسان او غیر لسان دواړه کیږي نو په دې اعتبار سره دا عام شو نو حمد عام د شکر نه په اعتبار د متعلق سره او خاص د په اعتبار د مورد سره او شکر د بلعکس ته او بعد شول مدح او حمد تاسو اوریدلی مدح او حمد څوک یو شان دي او څوک به لک شان فرق کوي هغه دا چې مدح کی هغه کوم صفت د مدح وی کغه اختیاری کې غیر اختیاری دواړو ته شامل لې او حمد کې به باغی کې د مدح والا صفت اختیاری وی نو موږ ویلي حمدت اللؤلؤ انا شوی لیکن اختیاری پکې نه دی مدحت اللؤلؤ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين اچھا جی خبره مې پرې حوصله ضروری حضرت بسشات به لیکلي دي چې مکتوباتو کې شروع د بسم الله نه پکاري او چې کله سره خطبه وای نبی دې شروع د حمد نه کوي دا خبره وا به یو فائدہ لیکلی دا والصلاه والسلام على بني الدعاء اذا استعمل بعلى يكون بمعنى شر دعا کې چې لفظ على راشي الدعاء عليه خيري ورته وي او صلات چې صلات کنا صوت لام ماده صوت لام تا دا چې کله په اعلی استعمال شي نو به د رحمت او د خیر ولا معنی نزلته والصلاه والسلام على متعلق څه وي سلکی اعلی راغلی دا اصطلاح هم اوریدل ده کنه پلان کې لفظ په سلکه سلینه مراد معمولی یاد ساتئ که سلینه مراد جاری مجرور چی دا متعلقیږي چا پوری کنه نو عام طور د نحوی دا قاعده تاسو اوریدلی نام طور نه بلکې قاعده ده چې دا جری مجرور چی دي ته متعلق وي دا معمول وي او چا پورې چې متعلق کیږي کنه متعلق کیږي یا متعلقي چی هغه عامل وي نو خلک به دې قسمه تعبیر سره وي او هر متعلق چی
عامل وي په متعلق کې دی متعلق تصله ویلې کیږي نو موږ وایو د دعا په سله کې چې اعلی راشي نو به خیری او د صلات په سله کې چې اعلی راشي نو به خیر او برکت ویلو رحمت او خیر على رسوله مخکر زي لفظ رسول استعمال کو ذکر رسول د نبینا اعلی د ان الرسول خاص والنبي عام نفيد الشلا رسول خاص سے رسول فإنه يشترط فيه في الرسول أن يكون معه كتاب جديد وشريعة متجددة دا کتاب جدید به ورسروي نوې شریعت به دا خبر پر رسول کی ولا كذلك النبي وفي الرسول من العظمه والفخامه پکيو چا په نبی کې نو د دې په وجه لفظ رسول ذکر کو نور خبري به پریدو الرسول چې نه به معنا د مرسل لیکه اصل کې رسول ازمنګ حسامی کې چې کله خطبه ویل تم لفظ رسول راغلی دی تاسو یو کتاب د کې شي نه ویلې فصول اکبری کتاب چا ویلې نه فصول اکبری نه یادوم مراحه کتاب هغه ملګری ویلې هغه کې دي الرسول فعول وزن چې کنه فعول صرف کتاب دی فعول وزن د فاعل او د مفعول دواړو معنی باندې استعمالي کله د فاعل په معنی وي او کله د فعول وزن او دغه شان فعیل وزن ښه رسول د فعول وزن دی نو دغه قانون د صرفي چې فاعل وزن د فاعل او د مفعول په معنی باندې راځي دلته رسول چې د مفعول په معنی باندې دی مرسل را لګلې شوی کله کله قاعده په خاطر به خبره کوم صحیح ده تاسو به خبره زین ترازی مخکې راځي واشتهر استعماله بمن له كتاب من النبيين پویږي به خجید نبی تعریف تارا ولید تعریف او هو انسان به جن چې کنه معلومه شولا تاسو نه څوک ته پوښتنه کی جناتو کې پیغمبر شته نشته ولی اول جز چې کنه هغه د انسان وی حر غلام نشي کېدله ذکر مؤنث چې ده کنه هغه پیغمبر نشي کېدله نو مریم علیه السلام پیغمبر نه واخه اوحي الیه بشرع وحی ورته شوی که وحی ورته نه شوی نو به بس دوسی چې وایي پیغمبر یې مخه تاسو پیژنې نور او مې رب تبلیغه ورسره د تبلیغ حکم هم شوی چې خلکو ته ورسوه عام طور خلکو ته اولیاء ته الهام کیږي نغی ته وحی نشي ویلې دا عطف تفسیر دی وحی هغه چې ورسره به د تبلیغ حکم هم شوی نو فلا يكون من الجن والرقيق والاناث رسولنا للصحيح والنبي عام منه نبی تعریف بسوی وهو انسان حر دې زبر برابر دي اوحي اليه بشرع وامر بتبلیغه اولا نو دا اوس دا قید د دې فائدې لپاره خو دا فائدې اهم هغه اصل فائدہ ده نو که امر بتبلیغه ته رسول جوړیږي او کني نبی به صرف نبی هجرستو صحابي تعریف ذکر شوه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم یو ایمان راوړی قید ورآه دم او وصحبه درم وما تعالى الاسلام دا څلور قید به کی ضروری دي صحابي کې قال الشيخ الامام الاجل زاهد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري نور ورسره به وایو ان شاء الله بس